بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 137 نمبر درس دی او په نن درس کې ان شاء الله موږ ملحق برباعي وایو. یعنی دا اخیری سبقونه دي زموږ د علم الصرف. ملحق برباعي نو اوس ملحق څه ته وایي؟ بعض خلک ملحق وایي وغیره وغیره. دا ملحق دی. ملحق برباعي، رباعي څلور حرفي زی ته وایي. نو ملحق برباعي څنګه څه ته وایي؟ وای اهل صرف چې دي کنه د صرف ماهرین، د اهل صرف په اصطلاح کې یعنی د علم الصرف والا په ژبه کې الحاق دې ته وایي. الحاق دې ته وایي چې په یو کلمه کې یو حرف زیات کړی شي، په یو کلمه کې یو حرف زیات کړی شي او د بلې کلمې هم وزن معنا په شان یې کړی. نو ملحق برباعي هغه ثلاثي مزید فی ته وایي چې د رباعي هم وزن یعنی په شان شي. اول الحاق زده. الحاق څه ته وایي؟ الحاق مطلب دا دی موږ سره یو حرف یو کلمه ده جیم لام او با. جیم لام او با دا درې موږ سره ثلاثي مجرد دی. جیم لام با یعنی جلبا بر وزن فعاله دی. اوس دې کلمه کې موږ یو بل حرف جمع کوو. ګورئ جل او دا لام بر ساکن کو بیا موږ جل بابا. نو ګورئ نو دې دریو حروف سم چې دا بل حرف ملاوو کنه نو دې څلورم حرف ملاوېدو ته دې کلمه کې چې یو حرف زیات کو کنه دې کلمه کې دا حرف زیات کو نو دې ته الحاق وایي. دې جیم لام با سره دا بل باو لګول کنه څلور حرف هم کړه. دا درې حروف چې کنه دا څلور کړه نو د دې درو نه چې څلور کې دې ته الحاق وایي. الحاق معنا د ملاوول. نو موږ دې درو سره دا بل څلورم حرف ملاو کو نو دې ته الحاق وایي. دریو حروف سره چې یو بل حرف ملاوي دې ته الحاق وایي. دریو حروف سره چې بل حرف ملاوي نو دې ته الحاق وایي. ٹھیک شو؟ الحاق خو عزت شو. اوس ګورئ ملحق څه ته وایي؟ ملحق نو ګورئ ملحق چې دی کنه دا جل بابا نه دی، جل بابا دا موږ سره ملحق دی. ملحق چې دا یو شان شوی دی، ملاو شوی دی. د چا په شان شوی دی؟ دا موږ د یو بل مصدر په شان کړو، د یو بل فعل په شان تیم کړو. نو جل بابا لکه دا جل بابا چې دی کنه دا د دغه هم وزن شو د دحرجه. جل بابا دحرجه. نو ګورئ اوس په دې کې د الحاق شرطونه وایي. خاجي اوس واورئ جل بابا دا ملحق دی او دا د چا په شان تیم کو د دحرجه په شان تیم کو نو دته ملحق به وایي. یعنی چې د په شان جوړ کړی شوی دی ملحق به. کوم حرف کومه کلمه کې چې الحاق کړی دی کنه کومه کلمه کې چې الحاق معنا چې یو بل حرف ورسره ملاو کې نو دې ته الحاق وایي. نو جیم لام با سره دا جیم لام با اصل درې حروف دي، دې سره دا څلورم ملاو کو نو دې ته الحاق وایي. نو دې جیم لام با سره چې کلم دا الحاق هم ورسره وکړو کنه نو دې جیم لام او دې دوو باګانو ته دوه با بارالل نو دې ته ملحق وایي. او دا موږ د چا هم وزن کو، د چا په شان تیم کو، د دحرجه په شان تیم کو چې د چا په شان دی کې کنه نو هغه ته ملحق به وایي. ٹھیک شو جی؟ جیم لام با دی د سره موږ یو بل با ملاو کړه نو دی بل با ملاوېدو ته الحاق وایي. څلورم حرف ملاوېدو ته الحاق وایي. نو چې اوس دا درې حرف سره دا څلور حرف هم ملاو شو کنه نو جل بابا شو. نو اوس دی پورا جل بابا ته ملحق وایي. ملحق او دا جل بابا موږ د چا په شان ته جوړ کو؟ د دحرجه په شان دی. د دحرجه په شان دی کو نو چې د چا په شان ته جوړ کو دته ملحق به وایي. چې کوم حرف کې په کومه کلمه کې چې یو حرف زیات کې هغه کلمې ته ملحق وایي. او چې د کومې کلمې په شان ته جوړ کو نو هغه چې د چا په شان ته جوړ کو نو هغه ته ملحق به وایي. چې کومه کلمه کې حرف زیات کې کومه کلمه کې چې الحاق وکړي، الحاق مطلب دی چې یو حرف ورسره ملاو کې کومې کلمې سره جیم لام با دا یو کلمه وه موږ سره دې سره موږ د با الحاق وکړو یعنی با ورسره ملاو کړه نو اوس دې څلور واړه حروفو ته ملحق وایي. ملحق وایي. او اوس چې دا موږ د چا هم وزن جوړ کړی ده، د چا په شان تیم جوړ کړی ده نو هغه دحرجه دی.
نو دې دحرجه ته ملحق به وای یاره ملحق به چې ملحق معنا چې ملاو کړی شوی دی جوړ کړی شوی دی به د دې پشان ٹھیک شو به یعنی د سره با سره د حاله نو ها معنا د او د با جاره معنا د سره د سره ملحق به د سره ملحق شوی دی الحاق شوی دی ملاو کړی شوی دی نو دا جلب به مونږه د دحرجه په شان جوړ کو نو دا چې کوم جوړ کړی دی دا ملحق وای او چې د چا په شان جوړ کړی دی دا ملحق به وای ٹھیک شو نو استاد وای ملحق برباعي ملحق برباعي هغه ثلاثي مزید فی دوای دا جیم لام با دا ثلاثي دی دته ثلاثي مجرد وای چې دا بلم ور سره با ملاو کړه کنه نو دته ثلاثي مزید فی وای چې د سره یو بلم د بل حرف زیاتواله وشو دا بل حرف ور سره زیات شو نو دته ثلاثي مزید فی وای نو دا ملحق برباعي هغه ثلاثي مزید فی دوای چې د رباعي هم وزن شي نو ګورئ دا جل بابا جیم لام با دا درې حروف اصلي دي دا بام ور سره زائد کړه نو ځکه ورته وای ثلاثي دي درو اصلي وته وای او مزید فی دا چې کوم ور سره زیاتی کو دته مزید فی وای ٹھیک شو نو دا اوس ثلاثي مزید فی دی نو دا ملحق برباعي دی یعنی د رباعي هم وزنم کو رباعي دا دحرجه دی دحرجه د هم وزنم کو اوس خو یو خبره بدی کې بل شرط داله چې دا کم جیم لام با دی کنه د معنا هم دا چې صادر اچول بل چاته صادر پسرول بل چاته صادر یعنی اردو کې وای چادر پہنانا یو چادر پہننا یعنی صادر پخپل ځان نتاول دیتا چادر پہننا او یو چادر پہنانا یعنی بل کس ته صادر اچول بل کس ته صادر پسرول نو جل د جیم لام با د جلبه مانم دا چادر پہنانا صادر بل چاته پسرول چادر پہنانا په دې کتابي کې لیکلي چادر پہننا لیکن دا چادر پہننا دا ټیک نه دی ها په دې باندې پورا باس کو او اوس چې دې سره دا یو حرف هم زیات کو کنه نو د دې په معنا کې هیڅ تبدیلی نه راځي چې کله درې حروف د دې معنی هوا چادر پہنانا او اوس چې جل بابا شو د دې معنی دا چادر پہنانا بل کسته صادر پسرول د جیم لام با دا درې حروف چې وکنه جلبه د جلبه معنی دا چادر پہنانا بل کسته صادر پسرول او د جل بابا معنی دا بل کسته صادر پسرول نو یو خو ګورئ یو خو شرط دا دی چې دا کم ثلاثي یو صيغه وا کنه کلمه وا نو چې دا هغه کومه معنی وی کنه او دې سره مونږ بل الحاق کو د بل حرف الحاق ور سره کو بل حرف ور سره ملو کو او بیا په معنی کې دغه رانه شي تبدیلی رانه شي مکه معنی وی نو دې ته ملحق وای ملحق او چې چا په شان ته جوړ کو کنه چا په شان ته چې درې حروف ولا کلمه چې د سره د سلورم حرف ملاو کو نو چې دا موږ د چا په شان ته جوړ کو کنه نو هغه ته ملحق به وای یعنی ملحق به چې د سره ملاو کړی شوی د په شان جوړ کړی شوی دی ٹھیک شو نو یو ملحق ته یو ملحق به دی نو دې ته اوس ملحق برباعي وای او دا دحرجه چې ده ته ملحق به وای ٹھیک شو نو تا ته اوس بیا وای ګوره جی وای د اهل صرف په اصطلاح کې د اهل صرف په جبه کې د علم صرف د ماهرینو په جبه کې الحاق دی ته وای چې په یو کلمه کې یو حرف زیات کړی شي دا جیم لام با جلبه یو کلمه وا په دې کې یو حرف زیات کړی شو نو دا دویمه بام پکې ولګوله او د بلې کلمې هم وزنم کو نو دا د دحرجه هم وزنم کو یعنی د دحرجه په شان تم کو دا ګورئ دلته په دې دا جیم په اولنی حرف حرکت دی دلته په دې دحرجه کې په اولنی حرف حرکت دی دلته دویم حرف ساکن دی نو په دې دحرجه کې دا دویم حرف ح ساکن ده دلته په دریم حرف باندې حرکت دی زبر دی نو دلته په دریم حرف زبر دی دلته په څلورم حرف زبر دی نو دلته په څلورم حرف زبر دی نو جلببه بر وزن دحرجه نو دا جلببه چې دا ملحق دی او بر وزن دحرجه نو دا دحرجه ملحق به دی نو تا ته وای چې
وای د صرف د ماهرینو په ژبه کې الحاق دې ته وایي چې په یو کلمه کې یو حرف زیات کړی شي. نو دا جیم لام با جلبه دا یو کلمه وه، نو دې کې یو حرف زیات کړو، دا بام ورسره ملاو کړه، نو دې با ملاوېدو ته دې ته الحاق وایي. او د بلې کلمې هم وزن یعنی په شان یې کړو، ٹھیک شوه، په شان یې کړې، نو د دحرجه په شان هم کړو، ٹھیک شوه. نو ملحق به رباعي دا اوس جلببه چې دی دې ته ملحق به رباعي وایي. هغه ثلاثي مزید فی ته وایي، چې د رباعي هم وزن یعنی په شان وي، ٹھیک شوه. نو دا جلببه دا د دحرجه هم وزن دی، نو دا جلببه دا ملحق به رباعي دی، ٹھیک شوه. اوس د الحاق شرط درته لګوي چې په الحاق کې څه شرط دی. نو ګورئ د الحاق شرط دا دی، چې د ملحق دا جلببه دی چې کوم هم جوړ کړو، چې د ملحق او د ملحق به مصدر خپلو کې یو شان وي، اوس د جلببه مصدر او د دحرجه مصدر چې دا خپلو کې یو شانتي وي. نو ګورئ جلببه یجلببو جلببتن، نو وګورئ اوس دا جلببتن دی یا جلببتن چې دواړو کې څنګه وي جلببتن دی، او دا ګورئ دحرجه یدحرجو دحرجتن، جلببتن دحرجتن دا خپلو کې یو شانتي دي، ٹھیک شوه، هم وزن دي، د یو بل په شان دي. نو دا جلببتن دا د دحرجتن هم وزن دی، ٹھیک شوه، نو دا خپلو کې یو شانتي دي. خدي اوس وای اکرم یکرمو په ښکاره کې خو د دحرجه یدحرجو په شان دی، خو مصدر یې بدل دي، مصدر خپل مصدرونه بدل دي. د اکرم یکرمو مصدر چې د اکرام راځي اکرامن، او د دحرجه یدحرجو مصدر راځي دحرجتن. نو اکرام او دحرجتن د خپلو کې هم وزن نه دي، یو شانتي نه دي، نو ځکه مونږ د اکرم یکرمو ته ملحق نشو ویلی او دحرجه یدحرجو دته ویلی شو، ٹھیک شوه. نو د اکرم یکرمو مصدر اکرامن دی او د دحرجه یدحرجو مصدر دحرجتن دی، ځکه اکرم یکرمو باب چې دی که نه دا ملحق به رباعي نه دی، ٹھیک شوه. اوس تا ته وایي رباعي نه دی، رباعي څلور حرفیزې ته وایي چې څلور حروف اصلي وي پکې. نو دا دوه قسمه دی، دا به یا مجرد وي لکه فعللتن، نو دا صرف یو باب دی، رباعي مجرد صرف یو باب دی د فعللتن په وزن، فعللتن لکه دحرجتن، فعللتن او دحرجتن یا فعللتن جلببتن. نو ګورئ دقه شانتي دا رباعي مجرد یو باب دی. بیا رباعي مزید فی دو قسمه دي، رباعي مزید فی با همزه وصل او رباعي مزید فی بی همزه وصل. نو رباعي مزید فی با همزه وصل دو بابونه دي، یو افعلال دی، د دې شروع کې چې کوم حمزه دی نو دا حمزه وصلی دي، او یو چې دی دا د رباعي مزید فی دا دویم قسم چې دی دا بی حمزه وصل دی، نو دا صرف یو باب دی. نو د رباعي څلور بابونه دي، یو رباعي مجرد دی او درې رباعي مزید فی دي. نو په دې دریو رباعي مزید فیو کې دوه چې دي رباعي مزید فی با حمزه وصل دي او یو رباعي مزید فی بی حمزه وصل دی، ٹھیک شوه. نو دا چې کوم مونږ دا ملحق به رباعي وایو که نه، نو دا بس د دقې څلور واړو دغه چې دی د دې څلورو بابونو هم وزن به وي. د دې نه علاوه یا به دا ملحق به رباعي چې دی یا به د فعللتن په وزن وي لکه دحرجتن یا جلببتن، ٹھیک شوه. یا به د رباعي مزید فی با حمزه وصل په شانتي وي لکه افعلال یا د افعلال، یا به رباعي مزید فی د بی حمزه وصل په شانتي وي لکه فعللتن. نو د دې څلور بابونو فعللتن، افعلال، تفعلل، د دې څلورو بابونو هم وزن به وي، د دې په شانتي به وي رباعي یعنی ملحق به رباعي. اوس مونږ ته وایي د ملحق به رباعي قسمونه، د ملحق به رباعي دوه قسمونه دي، یا به ملحق به رباعي مجرد وي یا به ملحق به رباعي مزید فی وي. نو ملحق به رباعي اوه ابواب دي، نو انشاءالله دې نه مخکې درس کې به بیا
ملحق برباعي او ابواب باندې تفصیلی بحث کو دا هغه صرف صغیر بم جوړو او دا هغه پورا بحث بم کو او ملحق برباعي مزید فی چې دي کنه ملحق برباعي مزید فی دا بیا دوه قسم دي ملحق برباعي یعنی دا احرام جمع په وزن باندې ٹھیک شو یا ملحق برباعي تدحرج په وزن باندې نو ملحق برباعي تدحرج په وزن بیا اوه قسمونه دي او ملحق برباعي احرنجم په وزن دوه قسمونه دي ٹھیک شو دا دوه بابونه دي نو دا احرنجم دا دوه بابونه دي او دا تدحرج دا اوه بابونه دي او ملحق برباعي مجردم اوه بابونه دي نو ان شاء الله په دې نقشه باندې به پراتون کې درس کې پورا باس کو نن هم الحاق په جند چې لکه درې حروف والا کلمه ده د چې څلورم حرف ملاوي دی دا الحاق وای او بیا چې دا پوره څلور والا حرفونه یوځای شو یو کلمه ته جوړه شو نو دې ته ملحق وای او چې د دې کلمې په شان ته جوړه شو دا کلمه موږ د دې کلمې په شان جوړ کړه نو چې دا کوم جوړ کړه دې ته ملحق وای او چې د کومې کلمې په شان ته جوړ کړه د کومې کلمې هم وزن هم جوړ کړه دا ته ملحق به وای نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحق